بسم الله الرحمن الرحیم د څلورم چپټر اووم لیکچر ته څلورم چپټر د دوه بعدي او درې بعدي حرکتونو په هکله دی. د هغې اووم لیکچر ته ټول ستړي مه شئ. په دغه لیکچر کې به مونږ د سنټریپیټل یا د مرکز ته راګرځېدونکې قوې په اړه خبرې وکړو. تر اوسه پورې چې مونږ تاسو د هغه په هکله کومې خبرې وکړې د دایروي حرکت په هکله، هغه به تر اوسه پورې د دوی د کاینامیټکس برخه ووي. کاینامیټکس ځکه تر اوسه پورې مونږ صرف دغه ووي چې ډسپلیسمنټ څنګه کیږي، ډسټنس څنګه منځته راځي، په څه رقم پیدا کیږي ډسټنس، یا مثلا ووي چې سرعت څنګه کیږي، تعجیل څنګه کیږي. د دې په هکله مو خبرې وکړې چې څه رقم پیدا کیږي. د دې د وجو په هکله مو هیڅ خبره ونه کړه چې دا ولې را پیدا کیږي، یا سرعت ولې لوړیږي، یا تعجیل ولې منځته راځي، د څه شي د وجې منځته راځي. نن مونږ د سرکولر موشن د ډاینامیکس برخه وایو. ډاینامیکس اف سرکولر موشن. تاسو ته به شاید په هغه کې یاد په تعریف کې یاد په ډاینامیکس برخه کې مونږ وجه پیدا کوو. چې ولې داسې کیږي، یعنی که سرعت لوړیږي ولې لوړیږي، د سرعت د لوړېدنې وجه څه شی دی، صحیح ده. یا که سرعت کمیږي ولې کمیږي، یا مثلا که تعجیل لوړیږي ولې تعجیل لوړیږي، او یا که تعجیل کمیږي ولې کیږي، داسې ولې کیږي. د دغو د وجو په باره کې باید پوه شو د ډاینامیک برخه کې. او تر اوسه پورې مو چې کومه کاینامیټکس برخه وې په هغې کې مونږ د وجو سره کار نه لرلو. دلته مونږ هیڅ په کاز پسې نه ګرځېدو، صحیح دی. دلته مو بس صرف دومره وی چې ډسپلیسمنټ داسې کیږي، سرعت داسې کیږي، تعجیل داسې کیږي. نو راځو په هغه کې په د ډاینامیک برخې ته. مونږ که یو دایروي حرکت ولرو، دلته زه مثلا ووایم چې وی دی سرعت، دلته ډایرکشن چینج شو، ډایرکشن یې دې خواته شو وی، دلته ډایرکشن دې خواته شو وی، او دلته ډایرکشن دې خواته شو وی. په دغه ځای کې چې هر کله هغه شته دی دایروي حرکت شته، په دایروي حرکت کې دا شرط نه دی چې تانجنشیل د هر وخت موجود وي. دا هر وخت نه وي موجود، صحیح دی، هر وخت نه وي موجود. ځکه که چېرته سرعت ثابت پاتې شي، سپیډ ثابت پاتې شي، نو تانجنشیل اکسلریشن بیا موجود نه وي. نو موږ دلته داسې فرض کړو چې سپیډ ثابت دی، سرعت بدلیږي، ځکه صرف د جهت د هغه نه د تغییر نه سرعت بدلیږي. ډایرکشن چې بدل شو نو هغه بدل شو، سرعت بدل شو. نو دا معنی چې هر چېرته چې دایروي حرکت شته نو تعجیل شته. ځکه د دې د ډایرکشن د بدلیدنو وجه هغه تعجیل دی چې مرکز خواته راګرځي، او هغې تعجیل ته مونږ څه شی نوم ورکړی وو، اے سی. په دغه هغه باندې به دا عمود وي، دا به هم اے سی وي، صحیح ده. او دغلته به هغه څه شی وي تعجیل، دا به هم اے سی وي، او دلته به تعجیل څه شی وي، دا به هم اے سی وي، دلته به تعجیل څه شی وي، دا به هم اے سی وي. نو د سنټریپیټل اکسلریشن د وجې یا د اے سی د وجې ډایرکشن چینج کیږي. نو دایروي حرکت چې شته سنټریپیټل اکسلریشن شته، صحیح ده. دا خبره شو ورکئ، دا ځان سره ولیکئ، او دا په ذهن کې هم واچوئ چې کوم تعجیل په دایروي حرکت کې هر وخت موجود دی، هغه سنټریپیټل
اکسلریشن دی ځکه چې ډایرکشن خو خامخا چینج کیږي د ډایرکشن د چینج کېدلو د اثر چې کوم هغه راځي تعجیل منځته راځي هغه سنټریپیټل اکسلریشن دی نو دغه اکسلریشن ته سنټریپیټل اکسلریشن ویل کیږي او د دې لپاره فارمولا ولیکله په تیر درس کې چې وی سی مساوي کیږي وی مربع پر یا غټ آر یا کوچنی آر که دغه په آر ښیي دغه شو که په غټ آر یې ښیي چې په هر چی ښیي دلته په آر ښیو په آر او د دې په سره مو داسې رابطه هم ولیکله چې ځکه چې وی د آر اومیګا سره مساوي دی که آر اومیګا په د دې په ځای ولیکئ نو آر مربع اومیګا مربع به شي دغه به پاتې شي آر اومیګا مربع نو دغه فارموله هم ورته ولیکلو صحیح ده دا فارموله هم ورته ولیکلو اوس سوال دغه دی سوال دا دی چې دا تعجیل یا دا سنټریپیټل اکسلریشن د څه شي د وجې نه رامنځته شو د څه شي د وجې رامنځته شو ځکه یو کاز باید موجود وي یا یوه وجه باید موجوده وي چې هغه را پیدا شي تعجیل را پیدا شي تعجیل خو خودسر نه پیدا کیږي مثلا موږ یو جسم ته هغه ورکوو ټیله ورکوو د دې خوا صحیح دی یوه قوه واردوو د دې جسم په سرعت کې هغه راځي تفاوت راځي صحیح دی سرعت زیاتیږي دغه د سرعت د زیاتېدنو په وخت کې دلته تعجیل رامنځته شو مثبت تعجیل رامنځته شو دغه د مثبت تعجیل وجه دغه قوه دی ځکه دغه قوه که نه وي د جسم تعجیل چې هماغه څومره دی که په ځای ولاړ وي په ځای ولاړ دی او که په هغه وي په حرکت کې وي په هماغه ثابت حرکت دی چې بیخي دا فرض کو چې دلته استحقاق نشته صحیح دی نو هماڅه رقم سرعت باندې چې روان دی په هماغه سرعت روان دی خو دلته یو قوه رامنځته شوه یو شی موجود شو چې په دې کې تعجیل منځته راغی نو دغه تعجیل چې رامنځته کیږي د څه شي وجې نه رامنځته کیږي دا د AC تعجیل یا سنټریپیټل اکسلریشن دغلته په دایروي حرکتونو کې یوه قوه موجوده ده چې هماغې قوې د وجې نه دا سنټریپیټل اکسلریشن رامنځته کیږي وی هماغې قوې ته چې دغه تعجیل رامنځته کوي سنټریپیټل فورس وایي او هماغه قوه هم جهت د AC سره هغه دی هم جهته دی دغې قوې ته زه FC وایم هماغه جهت باندې د FC یعنی دا قوه هم په هغه باندې عمود دی په څه شي باندې عمود دی په وی باندې عمود دی FC عمود دی په وی باندې صحیح ده د دغې قوې د وجې نه دغې ته سنټریپیټل فورس ویل کیږي سنټریپیټل فورس یا مرکز ته راګرځېدونکې قوه د همدغې قوې د موجودیت د اثره سنټریپیټل اکسلریشن رامنځته کیږي چې د سنټریپیټل اکسلریشن جهت او د سنټریپیټل فورس جهت دواړه یو شی دي AC دغه د AC جهت هم کیدای شي دا هم د AC جهت مرکز ته او دا د AC جهت د دواړو جهتونه یو شی دی نو مونږ د هغه د وجې نه د نیوټن د دویم قانون داسې لرو چې F مساوي کیږي M ضرب A د F او M جهتونه وکتوري جهتونه سره مساوي دي نو ځکه د دواړو په سرونو باندې د وکتور علامه کوو که دا چېرته په کوم فارمول کې هغه سره مساوي نشي جهتونه سره مساوي نشي خو د یوه کمیت جهت او د بل کمیت جهت چې سره مساوي نشي بیا وکتوري علامه په سر کول او په دغه وکتوري شکل باندې لیکل بیا د فارمول غلط وي بیا په سکالري شکل ولیکئ خو دغه ته متوجه اوسئ په هغه وخت کې په وکتوري شکل لیکل کیږي چې د دواړو جهتونه سره مساوي وي که د دواړو جهتونه سره مساوي نه وو بیا باید په سکالري شکل ولیکو نو مونږ د هغه په د سنټریپیټل فورس دپاره داسې لیکای شو چې سنټریپیټل فورس یا FC مساوي کیږي M ضرب سنټریپیټل اکسلریشن ځکه د سنټریپیټل اکسلریشن او سنټریپیټل فورس دواړو هغه سره مساوي دي جهتونه سره مساوي دي او دا د نیوټن د دویم قانون د وجې نه لیکلی شو نو زه داسې لیکم چې FC مساوي کیږي M ضرب د AC په ځای کوم فارمول چوم د AC په ځای زه لیکلی شم چې هغه د دې وی مربع پر R
یا آر اومیگا مربع فرمول واچوم. که د دې قیمت دلته واچوئ نو دا به وي مربع پر آر شي یا دا به شي ام ضرب آر اومیگا مربع. نو د سنټریپیټل فورس دپاره دغه دوه فرمولونه په یاد کې در سره ونیسئ. یا دا فرمول موږ استفاده کولی شو یا هغه فرمول موږ استفاده کولی شو. راځئ وګورو چې د سنټریپیټل فورس دی څه شی. سنټریپیټل فورس دی څه شی. سنټریپیټل فورس دا دی څه شی. صحیح دی. موږ په اف سی ښیو او په سرکولر موشن کې رامنځته کیږي. سرکولر موشن چې چیرته موجود وي دغه هغه پکې رامنځته کیږي، اف سی پکې رامنځته کیږي. یوه خبره دا پکې ونیسئ یاد کې چې سنټریپیټل فورس چې دی اف سی چې دی دا مستقله قوه نه دی. صحیح ده. مستقله قوه نه ده. دا څه معنا چې خپله د سنټریپیټل فورس په نامې کومه قوه په قواو کې نشته. موږ تاسې به په راروان فصل کې به زه قوې درته وښیم، په راروانو 2 فصلونو کې ټولې قوې به درته تشریح کړم، په هغې کې به مستقله قوه د سنټریپیټل فورس په نامې نه وي. صحیح ده. نو سنټریپیټل فورس بیا څه رقم قوه ده چې مستقله نه ده. دا بیا څه رقم قوه ده. مثلا موږ د استقاق قوه لرو، موږ د ګریویټیشنل فورس کاغه لرو قوه لرو، موږ مثلا الکتروسټیټیک قوه لرو، موږ نور ډېرې قوې لرو، خو خپله اف سی یا سنټریپیټل فورس چې دی مستقله قوه نه دی. نو دا بیا دی څه شی. دا هره قوه کولی شي سنټریپیټل فورس شي. یعنې داسې زه لیکم هره قوه کیدای شي سنټریپیټل فورس شي. صحیح ده. خو دغه خبره به ډیره په یاد کې ونیسئ، چې مرکز خواته چې کومه خالصه قوه راګرځي په دایروي حرکت کې، هماغه سنټریپیټل فورس دی. یعنی نت فورس toward center is centripetal force. دا ډیره مهمه خبره ده، او د دغه خبرې د وجې نه د مونږ اکثره مشکلات حل کیږي، یعنې مونږ اکثره کوم سوالونه چې دي دغه خبرې نه حل کیږي. څوک به ووایي چې دا څه معنا، دغه 3 واړه خبرې څه معنا. صحیح ده. د 3 واړه خبرې څه معنا. راځئ په مثالونو کې وګورو چې ووایو چې دا خبرې دا معنا. صحیح ده. بیا به د دې خبرې پته مو لګېږي، د دې به مو لګېږي او د دې به مو لګېږي. دا په مثالونو کې زه درته توضیح کوم. مثلا یو کس دی هغه په پړي کې تیږه تړلې ده. صحیح ده. دلته د کس لاس دی او د په پړي کې یوه تیږه تړلې یا یو بل جسم دی. صحیح ده. سټون دا د تیږه تړلې او دا یې داسې په لاس سره ګرد چاپېره تاووي، داسې لکه موږ چې لاس کې پړی ونیسو او بیا یې د خپل سر د شاوخوا داسې ګرد چاپېره تاووو. صحیح ده. دا په اومیګا سرعت باندې دا یې ګرد چاپېره تاووي. صحیح ده. په دغه پړي کې د دغه جسم د وزن د اثره په دغه ځای کې ټینشن پیدا کیږي یا د کشش قوه پیدا کیږي. صحیح ده. ټینشن یا ټي قوه پیدا کیږي، ځکه دغه لاس چې دی تاووي په د لاس د خوا نه دغه جسم بیرون خواته زور کوي. دا جسم بیرون خواته زور کوي او دغه پړی دا جسم د ځان خواته کش کوي یا د لاس خواته کش کوي، چې د دغه وجه نه په دغه ځای کې د ټینشن قوه پیدا کیږي. دغه قوه
د ټنشن قوه مستقله قوه ده، مګر دلته چې اوس حرکت دایروي حرکت دی، همدغه د ټنشن قوه سنټریپیوټل فورس ګرځي. د ټنشن قوه دلته سنټریپیوټل فورس ده. صحیح ده. خپله د سنټریپیوټل فورس په نامې کومه مستقله قوه نشته، هره قوه کیدای شي چې هغه وګرځي سنټریپیوټل فورس وګرځي. نو په دغه ځایونو کې چې ټنشن په پړي کې رامنځته شو یا کشش رامنځته شو، دغه کششي قوه په او دایروي حرکت هغه دی دلته اجرا کیږي، نو دغه د ټنشن قوه دلته په سنټریپیوټل فورس باندې اوړي. د دغه خبرې نه مطلب دغه و چې ویمې چې مستقله د اف سی قوه نشته، په دغه کې اوس مستقله دایروي حرکت کیږي، مستقله قوه د اف سی نشته، هر قوه مې وویل چې سنټریپیوټل فورس کیدای شي. نو دلته ټنشن قوه سنټریپیوټل فورس شو. یا مثلا بل مثال وګورئ په دلته لمر دی. صحیح ده. دلته لمر دی سن او ځمکه د دې په ګیر چاپیر باندې راګرځي. صحیح ده. ځمکه د دې په ګیر چاپیر باندې راګرځي. ارت دا ارت دی. دغه د ځمکه چې د دې په ګیر چاپیر باندې راګرځي، نه دلته را رسیږي او نه ترې لرې ځي. صحیح ده. نه دلته لمر ته را رسیږي او نه ترې لرې ځي. د دوی په منځ کې یوه قوه موجوده ده. لمر د ګریویټیشنل فورس په واسطه، لمر د جاذبې قوې په واسطه یا ګریویټیشنل فورس په واسطه ځمکه ځان خواته راکش کوي. دغه ګریویټیشنل فورس په دغه ځای کې، ځکه دا خو دایروي حرکت دی، ګیر چاپیره ګرځي، دغه ګریویټیشنل فورس په دغه ځای کې سنټریپیوټل فورس ګرځي. دا مستقله قوه ده، اف سی مستقله قوه نه ده، خو مې ویل چې اف سی هره قوه کیدای شي. نو په دغه ځای کې ګریویټیشنل فورس د هغه په فورس ګرځي، د سنټریپیوټل فورس ګرځي. نو راځئ یو د نت فورس هم وښیم. مثلا یو دایروي حرکت اجرا کیږي، په دې کې دلته یو جسم دی، په دې باندې د اف قوه دې خواته عمل کوي، اف یو قوه، او اف دوه قوه دې خواته عمل کوي. که د دوی دواړو تفاوت وباسو، زه ووایم چې د اف قوه دې خواته ده، د دوی د دواړو تفاوت یا اف مساوي کیږي اف دوه منفي اف یو. دغه اف قوه چې ده خالصه مرکز ته ګرځېدونکې قوه ده، نت فورس ټوورډ سنټر. نو دغه اف قوه چې خالصه مرکز ته ګرځېدونکې قوه ده، دا په دغه ځای کې په دغه حرکت کې سنټریپیوټل فورس ګرځي. راځئ یو هغه مثال پکې حل کو. موږ ته یو مثال راکړی دی، وایي چې یو کس دی په یو پړي پسې یو جسم تړلی دی، د دې جسم کتله ام دی، او دی په اومیګا انګولر ویلاسټي باندې دغه جسم تاووي، د خپل سر نه ګیر چاپیرې دغه جسم تاووي، او د دې پړي شعاع چې دی آر دی. مونږ ته ویلي تاسو په پړي کې ټنشن پیدا کړئ، ټنشن په دغه پړي کې پیدا کړئ. مخکې مې وویل په دې پړي کې د دغه جسم چې تاویږي، د دغه د وزن د اثره چې د وزن بیرون ته کش کوي چې د پړي نه ځان خلاص کړي، په دغه کې یو ټنشن پیدا کیږي یا یو کشش پیدا کیږي. نو ما وویل په دغه رقم حرکتونو کې چې د کشش قوه د سنټریپیوټل فورس ګرځي. صحیح ده. او د سنټریپیوټل فورس دپاره مونږ هغه لرو، تیار فارمول لرو چې هغه د سنټریپیوټل فورس چې ام آر اومیګا مربع یا ام وی مربع پر آر، دغه فارمول هم دواړه وویل. نو څه رقم چې دا سنټریپیوټل فورس دی، نو ټنشن به ډایرکټ هم دغه سنټریپیوټل فورس شي، ام آر اومیګا مربع. نو دغه قوه به وي. راځئ د سنټریپیوټل اکسلریشن او قوې دپاره دغه فارمولونه ثبوت کو. ډیریویشن of centripetal
acceleration, centripetal acceleration and centripetal force. دغه هغه ثبوت کو، فارمولونه ثبوت کو. زه داسې فرض کوم چې په دغه دایروي حرکت کې سپیډ ثابت ده. وایم چې په اول کې سرعت په دې ځای کې فرض کوم دیتا وی یو یم، صحیح ده، دا وی یو سرعت ده، او په دې ځای کې ورته وایم چې دا وی دوه سرعت شو، صرف ډایرکشن یې بدل شو، سرعت ثابت ده. سرعت ثابت نه څه معنا چې سرعت د وی یو ماګنیټیوډ دا مساوي دی د وی دوه د ماګنیټیوډ سره، او دغه دواړه وی دي سپیډونه سره هغه دي مساوي دي، صحیح ده. دغه رقم زه ازیوم کوم یا فرض کوم چې صرف ډایرکشن چینج کیږي او هغه نه چینج کیږي، سپیډ نه چینج کیږي. راځئ زه وایم چې د دلتا ټي په وخت کې د وی یو نه سرعت وی دوه ته ورسېدو، یعنی دغه سرعت د دغه وخت نه که په یوه وخت کې دلته و، د دلتا ټي د وخت نه وروسته د ډي ټي د وخت نه وروسته سرعت د وی یو نه وی دوه ته ورسېدو، صحیح ده. یعنی د دلتا ټي یا ډي ټي وخت تیر شو چې دا د دې ځای نه دومره فاصله یې وویله ده. دغه فاصلې ته زه ډي اس یم، ډي اس. دغه تیتا ته چې دغه تای شوه په ډي ټي ټایم کې، دې ته زه ډي تیتا یم، او دغه خو شعاع دی آر، او دا شعاع دی آر. مونږه که چېرته دا رقم یوه زاویه ولرو د دوو هغه په منځ کې خطونو په منځ کې، او دا خط خو په دې باندې عمود دی، آر په وی باندې عمود دی 90 درجې، دا په دې باندې عمود دی 90 درجې. یعنی که چېرته دوه داسې هغه ولرو خطونه ولرو چې یو پر بل عمود وي، یعنی آر په وی یو عمود دی او دغه آر په وی دوه عمود دی. د وی یو او د وی دوه په منځ کې چې څومره هغه جوړیږي زاویه جوړیږي، هغه به هم د ډي تیتا په اندازه وي، ځکه د دوی د عمود خطونو چې په دوی باندې عمود خطونه دي، د هغوی ترمنځ چې کومه زاویه جوړیږي خپله د دې خطونو په منځ کې هم هماغه زاویه جوړیږي. نو دغه رقم یې جوړولی شم چې ووایم چې د وی یو جهت که دا رقم شي، په همدغه جهت یې رسم کم وی یو، او د وی دوه جهت دا رقم شي وی دوه، د دوی ترمنځ به هم د ډي تیتا زاویه جوړه شي، ځکه چې د دوی په دوی باندې چې کوم خطونه عمود دي د هغوی ترمنځ زاویه ډي تیتا دی. زه دغه دوه وکتورونه دي، د وکتورونو هغه دی خبره دی، د دوی دریم وکتور به د کومې خوا نه تیر شي، دریم وکتور به زه دغه وکتور ته د دریمې زولې ته یې زه ډي وی یم، ډي وی. اوس تاسو فرض کړئ په مثلثي جامع کې د وکتورونو په مثلثي جامع کې چې دوه وکتورونه چې د یوه ختم او بل وکتور ورسره شروع شي، دریم وکتور د دوی د وکتورونو جمع دی. دلته وی دوه وکتور د دغو وکتورونو جمع دی، د وی یو جمع ډي وی وکتور جمع چې دی وی دوه دی، ځکه چې دا وکتورونه په مثلثي جمع کې مونږ ویلي و چې دوه وکتورونه د مثلث دوې څنډې چې جوړې کړي او د یوه ختم د بل د شروع سره ونښلي، د وی یو وکتور ختم شو په دغه ځای کې او د ډي وی وکتور شروع ورسره وشوه. د دوی دریمه زوله چې د دوی د جهت مخالف جهت جوړ کړي، دا خو په یو جهت باندې سره وصل شول، وی یو او ډي وی په یو جهت وصل شول. مخالف جهت چې کېږي، مخالف جهت داسې کېږي او هغه د دوی
د جمع وکتور دی V2. او یا په ډسپلیسمنټ کې هم وویل چې که دوه وکتورونه لکې په لکې سره وصل شي، لکې په لکې سره وصل شي، دریم وکتور د دوی د هغه وکتور چې د ده سر پې ختم شوی دی د هغه وکتور منفي هغه وکتور چې دی ترې شروع شوی دی د دغې نه لاسته راځي. یعنې که د مثلثونو د جمع د قانون نه یې ولیکو نو دا رقم باید ولیکو چې د V2 وکتور مساوي کېږي د V1 وکتور جمع DV وکتور او که د ډسپلیسمنټ دی هغه نه یې ولیکو نګاه نه یې ولیکو چې دا دوه لکې په لکې سره وصل دي نو دریم وکتور څه شی کېږي؟ دریم وکتور به مساوي شي د DV وکتور چې په کوم وکتور باندې د دې سر ختم دی په V2 باندې د دې سر ختم دی او په V1 نه د دې شروع دی منفي د V1 وکتور. نو دغه رقم لیکلی شو د دغې نام DV هم دغه رقم پیدا کولی شو چې DV وکتور مساوي کېږي V2 وکتور منفي V1 وکتور چې دا دې خواته واړوئ. صحیح ده. نو د دواړو نه یو قسم خبره راځي. نو دې نه موږ ته دا معلومه شوه چې په دغه مثلث کې DV چې دی د دغو وکتورونو تفاوت دی. صحیح ده. دا وکتور دریم وکتور یا DV وکتور چې دی دا د دغه وکتورونو تفاوت دی. په دغه مثلث کې اوس وګورئ که دا خو د ډي تیتا خو ما د شکل ښودنې لپاره ډېر هغه کړه ډېر لوی مې رسم کو کنې دا ډي تیتا زاویه خو ډېره کوچنی دی. ډي تیتا زاویه چې ډېره کوچنی شي نو بل به دا مثلث شي چې R ډي تیتا دا به R شي او دغه مستقیم خط یا د مقابله زوله یې زه په DS دی دا DS خو ما د شکل کې لوی رسم کو نو کرو ښکاري خو کله چې دا زاویه ډېره کوچنی شي ډي تیتا ډېره کوچنی شي نو دغه مخامخ برخه یې بیخي مستقیمه راځي. یعنې که په دایروي حرکت کې دا رقم وښیم چې ډي تیتا دومره شي نو دغه زوله به مستقیمه راشي نو ځکه مې دغه ځای کې DS مستقیمه وښیله. اوس چې د دغه دوه مثلثونو ته فرق پام وکئ دا زاویه ډي تیتا دی او دا زاویه هم ډي تیتا دی. د دې په مقابل کې چې کومه زاویه دی د 180 نه چې ډي تیتا منفي کړي او په دوی تقسیم کې نو نیمه زاویه به دا شي او نیمه زاویه به دا شي. په دې کې هم چې د 180 نه ډي تیتا منفي کړي او هغه زاویه په دوو تقسیم کې نو نیمه زاویه به دا شي نیمه به دا شي. دا معنا چې د دې مثلث دغه زاویه د دغې زاویې سره مساوي دی دا زاویه یې د دې زاویې سره مساوي دی او دا زاویه یې د دې زاویې سره مساوي دی. نو موږ د دغو مثلثونو د مشابهت نه یوه رابطه لیکلی شو. که زه داسې ولیکم چې په دې کې ولیکم چې DS پر R دا به مساوي وي د دغه کې ولیکم چې DV پر V2 او د V2 په ځای ګوره پاس ما دغه ځای کې وویل چې دا د دوی سپیډ ثابت دی. صحیح ده. سپیډ ثابت دی او هغه V2 او V1 دواړه د V سره مساوي دي. نو د دې په ځای زه ولیکم نو لیکلی شم چې DV پر V نو دغه رابطه زه لیکلی شم. یعنی داسې رابطه شوه چې DS پر R دا مساوي وي د DV پر V سره. دواړه خواوې په DT تقسیموم دا هم په DT تقسیموم او دا هم په DT تقسیموم. صحیح ده. DS پر DT به څه شي؟ DS پر DT به V نشي یا سرعت به نشي V پر R او DV پر DT به تعجیل نشي یا د تعجیل د سرعت تغییر په وخت کې دا به تعجیل نشي. خو دا کوم تعجیل دی؟ دلته ګوره موږ په هغه کې وویل په دایروي حرکت کې ما اول فرض کړل چې سپیډ ثابت دی او صرف ډایرکشن چینج کېږي. صحیح ده. صرف ډایرکشن چینج کېږي. د ډایرکشن د چینج د وجې نه کوم هغه راتلی شو تعجیل راتلی شو هغه سنټریپیټل اکسلریشن و. صحیح ده. نو دغه هغه چې د تعجیل چې د سنټریپیټل اکسلریشن دی نو لیکم چې AC پر V د دغې ځای نه هغه پیدا کړئ AC پیدا کړئ نو AC به موږ ته راووځي AC ضرب R دا به مساوي شي د V مربع
دواړه خواې په آر تقسیم کړئ AC به مساوي شي V مربع پر آر. نو موږ ته دغه فارمول راووتو د سنټریپیټل اکسلریشن دپاره او د سرعت د خطي سرعت د زاویوي سرعت سره دغه اړیکه وه. که د وي په ځای زه دغه وضع کړم نو لیکم چې آر اومیګا مربع پر آر دا به مساوي شي د آر مربع اومیګا مربع پر آر. یو آر به د آر سره ختم شي نو سنټریپیټل اکسلریشن به د آر اومیګا مربع سره همغه شي مساوي شي. نو دغه دوه فارموله موږ ته د سنټریپیټل اکسلریشن ثبوت شو. اوس موږ د هغه سنټریپیټل فورس دپاره لیکو چې اف سی مساوي کیږي اف ضرب AC. د AC په ځای د هغه فارمول واچوئ د سنټریپیټل اکسلریشن فارمول واچوئ نو اف به مساوي شي اف سی به مساوي شي ام ضرب یا وی مربع پر آر واچوئ یا به مساوي شي د ام ضرب آر اومیګا مربع واچوئ آر اومیګا مربع. نو دا به د سنټریپیټل اکسلریشن دپاره د سنټریپیټل فورس دپاره د دغې هغه شي فارمول شي. اوس بل سوال دغه دی چې د AC جهت کوم خواته دی د AC جهت کوم خواته دی کوم خواته دی. موږ تاسو خو تر اوسه پورې دغه وایو چې د AC او AV ترمنځ زاویه 90 درجې ده. که دا وی وي دا AC وي د دوی ترمنځ زاویه 90 درجې ده. صحیح ده زاویه 90 درجې ده. دغه ته فکر وکړئ د AC دغه سرعت چې نه چینج کیږي دغه سرعت اکثر هغه څه شی سپیډ چې نه چینج کیږي د دې وجه څه شی دی دغه د هغه مرکبه د AC بله مرکبه د وی خواته صحیح ده د AC مرکبه د وی خواته صفر ده ځکه زاویه 90 درجې ده ورسره ځکه تیتا 90 درجې ده. په دغه خوا کې د هغه نشته مرکبه نشته ده صحیح ده د وی په خوا کې یعنی که دا داسې زه جوړ کړم چې AC او وی د ده په دې خوا کې دا مرکبه نشته یعنی د وی په جهت باندې د ده مرکبه نشته ځکه د وی هغه فرق نه کوي سپیډ فرق نه کوي. که چېرته د ده مرکبه داسې وای چې یو وی وای او د ده اصلي قوه د جهت دا شی وای AC جهت دا شی وای نو یوه مرکبه به یې دې خواته وه یوه مرکبه به AC په دغه جهت وه او بله به AC په دې جهت وه. د AC که دغه زه X ووایم او دغه Y ووایم نو یوه به AC په Y وه یوه به AC په X وه. د دغې د Y د موجودیت د وجې نه به بیا د ده سرعت تغییر د ده سپیډ تغییر کولو. اوس چې دغه وی تغییر نه کوي دا ثابت پاتې کیږي دا په دې باندې عمود دی په دې باندې چې عمود دی په دې جهت باندې د ده مرکبه صفر دی. چې کله مرکبه صفر شوه یعنې په دغه جهت باندې هیڅ شی که هغه نه کیږي په دې جهت باندې د هیڅ شی نشته دی چې د ده سرعت لوړ کړي نو په دغه هغه باندې په د دې نه معلومیږي چې په دغه جهت باندې د ده هغه صفر دی مرکبه صفر دی او سرعت نه لوړیږي ځکه چې سرکل یونیفارم سرکولر موشن دی نو ټول هغه چې دی اکسلریشن چې دی په دغه جهت باندې دی او د ده سره 90 درجې زاویه جوړوو. اوس که څوک درته ووایي چې ټایم پیریډ د یوه دوران دپاره څومره دی ټایم پیریډ فار ون ریولوشن یا یو دوران چې پکې اجرا کیږي مثلا دغه هغه دی جسم دی د وي په سرعت باندې روان دی او داسې چې راتاو شو د 2 پای آر د 2 پای آر محیط یې وویلو صحیح ده د 2 پای آر محیط یې وویلو. تاسو ته څوک وایي چې د دې هغه څه شی دی ټایم پیریډ څه شی په څومره وخت کې به د وي په سرعت 2 پای آر فاصله طی کړي نو موږ لرو وي مساوي کېږي ډي پر ټي لرو که نه ډي پر ټي د دې ځای نه که ټي پیدا کړئ نو ټي به مساوي شي ډي پر وي په دغه ځای کې څومره فاصله وهل شوې دی 2 پای آر فاصله وهل شوې دی نو 2 پای آر به شي تقسیم په څومره هغه کې په څومره سرعت باندې د وي په سرعت باندې
د وی په سرعت باندې نو یو ټایم پیریود به مساوي شي 2 پای آر پر ټي باندې 2 پای آر پر وی په دغه سرعت کې چې په دومره سرعت لاړ شي 2 پای آر فاصله به په ټي وخت کې وي دغه ته یو ټایم پیریود ویل کېږي نو دغه لیکچر تر همدې پورې بس دی په هغه کې بیا موضوع بدلیږي ډېره مننه